وخت نه به تاسو وینئ چې ډالر په ځای ولاړ دی خو د دې ډالر د ودرېدو فایده څه ده او نقصان څه دی په دې ویډیو کې په کوم ځکه زیاتر کسان وایي ډالر چې دی دا په ځای ولاړ دی کله عمران خان په حکومت کې وکتلې هره ورځ چې دی ډالر به په پورته ختلو او د هغې سره به مهنګایي چې ده دا به هم راتله اوس ډالر چې دی په ځای ولاړ دی خو عوامو ته د هغې څه فایده نشته ډالر چې ودرېږي نو د ملک معیشت چې دی دا ښه روان د دې د وجې نه ډالر چې دی دا په ځای ولاړي بل لا چې امپورټ شیزونه چې دي هغه کم راځي او ایکسپورټ چې دی هغه څه واقعېږي امپورټ ایکسپورټ به ځینې کسان نه پېژني لکه په ملک کې چې کم شیزونه جوړېږي یا کم شیزونه لکه د خروسکوي او د ملک نه بهر ته وځي او بهر ملکونو باندې خرڅېږي چې زیات خرڅېږي او کم راځي نو د ملک معیشت چې دی دا برابري د دې د وجې نه چې دی ډالر په ځای باندې ولاړي نو هغو تاسو ته الریډي پته ده چې د ملک نه څه داسې وځي هم نو او نه چې دی کم شیزونه راځي د بهر ملک نه نو هغه دلته کې موږ ته ګران میلاویږي ځکه بغیر د هغې نه زموږ ګزاره هم نه کېږي خو دې پې بیا هم څه کنټرول چې دی دا کړی دی لږ ډېر کنټرول یې په هغې باندې کړی دی نو د هغې سره هم ډالر چې دی دا لږ ډېر په ځای باندې ودرېدی شي خو د ټول نه غټه وجه دا ده چې مارکیټ ته یې ډالر نه دی پرېښودی په مارکیټ کې چې کومې ډالر وي نو هغه سټیټ بینک اف پاکستان چې دی هغه اخلي او هغه راغونډوي نو په هغې باندې چې دی خپله ذخیره یې پوره کړې د دې د وجې نه ډالر چې دی دا په ځای باندې ولاړ دی خو د دې فایده چې دا عوامو ته څه نشته ځکه ډالر په ځای باندې ولاړي او ډالر چې دی دا نه ګرانېږي نو د دې سره د خروسکو شیزونه چې دي دا هم ارزان میلاویږي بل د بهر ملک کمپنیانې چې دي هغه هم راځي او په دې ملک کې چې دی روپۍ لګوي ځکه ډالر هر سره چې دی دا په ځای ولاړي کاروبار چې دی ښه نو د دې د وجې نه د بهر ملک نه خلک روپۍ راوړي او دلته کې هر سره چې دی دا کولوي خو که تاسو وګورئ په دې لږ وخت کې چې دی د ملک نه کمپنیانې چې دی بهر ته ووتلې ځینې کسان دا خبره نه مني خو موږ به ورته دا غټې کمپنیانې لکه شیل شو دغه شانتې مایکروسوفټ شو دغه شانتې پسې وګوره د ټلنار وګوره داسې نور قسم کمپنیانې دي چې هغه د دې ملک نه چې دی دا وتلي دي نو دغه ووتلې راغلي څه چې دي دا نه دي او ډالر چې دی دا زمونږ په ځای ولاړ دی په ځای ولاړ دی د دې سره چې دی د دغه هر څه شیزونه چې دي دا ارزانېږي زیاتره هغه شیزونه ارزانېږي چې کم د بهر ملک نه راځي نو که تاسو وګورئ تیل چې دی هغه زمونږ د بهر ملک نه راځي نو تیل چې دی د هغې په ریټ کې رو چې دا اضافه هم راتله نو تیل چې دی هغه هم د یوې ورځې نه بلې ورځ ته چې دی هغه به ګرانېدل دغه شانتې د بهر ملکونو نه چې نور کم د خروسکو شیزونه راځي نو هغه هم دلته کې چې دی ګرانېږي نو د ډالر د ودرېدو چې دا هیڅ څه فایده هم نشته نقصان یې څه دی نقصان د ټول نه غټ نقصان خو دغه یو نقصان دی چې کم په بهر ملک کې مسافر دي غټ نقصان هغه دی په ملک کې چې ډالر په ځای ولاړ دی نو ډالر هم د دغه مسافرو د وجې نه ولاړ دی ځکه کله دې په باره کې تاسو سرچ وکئ نو زموږ په ملک کې چې کومې ډالر راځي نو هغه ټول د مسافرو د وجې نه چې دی ډالر راځي او د ملک معیشت چې دی ټول به دغه مسافرو باندې چلیږي لکه د مسافرو دا کومې ډالر چې راځي د دې د وجې نه دغه ډالر چې دی دا په ځای ولاړ دی چې دغه ذخیره کېږي او د دغې د وجې نه په ځای ولاړ دی خو نقصان یې دغه مسافرو د په ملک کې دلته کې ګراني راځي مخکې به یو مسافر ځان خپلې روپۍ ښودې چې دا به زه کلي ته لیږم لکه مثلا 1000 ډالر یې ښودو چې دا 1000 ډالره به زه لیږم نو هغه 1000 ډالره به یې رالیږل د وخت سره به ډالر هم ختو او مهنګایي چې دی دا به هم خته نو د هغه به ګزاره کېدله اوس ډالر چې دی په ځای ولاړ دی او مهنګایي چې ده د یوې ورځې نه بلې ورځې چې دی هغه سیوا کېږي نو هغه چې کمې 1000 ریاله رالیږل اوس په هغه 1500 او 2000 ریال چې دی دا به رالیږي او تاسو ته خو پته ده چې په بهر ملکونو کې زموږ د ملک په شانتې هر ټایم تنخواګانې چې دي دا خو نه سیوا کېږي چې کومه تنخوا دی په کمې لاړې نو یا 10 کاله 15 کاله 20 کاله چې دی ته په دغه یوه تنخوا باندې لکه عمر به دې تېر شي اکثر تنخوا چې ده هغه سیوا هم نه شي په حق خپل ځای باندې ولاړي نو مسافرو ته چې دی هغو ته د مشکله جوړه شوه د ډالر د ودرېدو نه چې دی هېڅ څه فایده هم نشته خو تاسو راکېږي نو خپل رایه چې دی دا را سره لازم چې دی دا شریک کړئ